سرم کوي سبق په شروع کوو خیر ان شاء الله صحیح ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبق نمبر 3 منګه ویلو مخارج الحروف صحیح شو. زوړ سبق زکه ورومه که څوک مرګره بکی چې زوړ سبق اورولې شي نو مې کولاو کوي زوړ سبق واروي کنه نو بیا زه زوړ سبق په پیرو ام بیا بنه وی وایو. زبو مخارج ویا لشابه نره. بسم الله الرحمن الرحیم. مخرج نمبر 2 حمزه ها ادا کیږي د مرای د اخر نه. مخرج نمبر 3 عین ها ادا کیږي د مرای د مینس نه. مخرج نمبر 4 غین خا ادا کیږي د مرای د اول نه. دیش پګو خرپونو ته حروف خلقی وایي. حروف حلقی وایي. نو سفرق پکې راغلی کنه اقشن ستا چې کوم حرفونه وي اقشن دي حرفونه وایي. ما ول دا ټول غلط وي وس الحمدلله ټول صحیح شو. بس صحیح شو مهرباني. بل مرګري سو کا اورولې شي سبق اورینو اورولې شي مې کولولې شي خپل. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې الیاس بای سبق واره دغه شان هر مرګره چې مستقل سبق لرازي کوشش کوي نو تاسو ته به خپل سبق اندازم کیږي چې آیا ما سبق څومره یاد کړی دی څومره زما سبق کې کمزوریاں دي صحیح ده. نو پدې کې موږ ویلو مخارج الحروف په سبق نمبر 3 کې مخارج د مخرج جمع ده صحیح شو. مخارج ډیر ته ویل شي مخرج یو ته ویل شي. وس مخرج څه ته ویل شي مخرج د کم ځای نه حرف راوځي اغه ته مخرج ویل شي او مخارج ټول سو دي ولستی صحیح شو. نو مخرج نمبر 1 موږ تاسو ته ویلو الف واو یا مده ادا کیږي د خلی د خالی زینا د خلی خالی زی موږ تاسو ته ویلو چې د خلی خالی زی کم زی دی صحیح شو. نو وس په تاسو ته الف مده واو مده او یا مده و مد تعریف زر زر وکم چې الف مده څه ته وی واو مده څه ته وی او یا مده څه ته وی. که یو مرګره کول غواړي کولای شي یا دی وته نو کولای شي بهتره وي الف مده څه ته وی واو مده څه ته وی او یا مده څه ته وی. زبو مقارس حاضر وای. الف مده هغه ته ویل شي چې الف خالی وي اول به کې الف ګورو چې الف خالی وي او د الف نه مخکې چې کم حرف وي نو هغه باندې به حرکت وي هغه باندې به زبر وي لکه تا الف زبر تا با الف زبر با شاباسي او دغه قسم مخکې سالب زبر سا دغه قسم مخکې او د یا الف زبر یا پوری وس واو مده څه ته وي یا الف زبر واو مده هغه ته وي هغه کې به واو ګورو د واو د پاسه به غړوندې راغلي وي ساکن وي او دا غینه مخکې چې کوم حرف وي په هغه باندې به پیش راځي لکه حمزه واو پیش او با واو پیش بو تا واو پیش تو دغه څه د یا پوری یا پیشو پر شاباسي. ها وس یا مده څه ته وي یا مده هغه ته ویل شي چې یا به ګورو د یا د پاسه چې دی نو حرکت پوي د یا نه مخ غړوندې به بالکل او دا غینه مخ کې چې کم حرف وي نو باغی باندې بزیر راغلی وي لکه حمزه یا زیری با یا زیر بی تا یا زیرتی دغه څه یا پوری. شاباسي نره دقشن خپل سبق یادوي نو زما بم چا مې کولاو کو حسنا رو روایت دقشان سبق یادوي خلکو د دې سره پروره سید نو میک بند کنه خپنه جی ما یک تا میک کولاو کو ما یک اوره بیا بوجه قاری صاحب دغه خپه بشي رانه زکه ته خان دقشان هر مرګره کوشش کوي چې دا سبق چې د سو کوي د خپل واروي لکه اوس الیاس بای ماشاءالله پرونه سبق هم خپل وارو حرفونه به ماشاءالله برابر دي او الف مده وای مده په یا مده باندې پوه شو چې الف مده څه ته وای وای مده څه ته وای او یا مده څه ته وای صحیح شو. نو زبر ته خیر ما چې الف مده هغه ته وای چې الف خالی وي مه د حرف باندې زبر وی لکه با الف زبر با یا الف زبر یا پوری صحیح ده. واو مده چې واو باندې غړوندې او مه د حرف باندې پیش وی لکه حمزه واو پیش او صحیح ده
او یای مده چې یا ساکنه وي او مخکې د حرف د لاندې سوي زیر وي نو دې ته څه ویلی شي یای مده ورته ویلی شي صحیح ده نو دا شو الف مده واو مده او یای مده صحیح ده د الف مده واو مده او د یای مده تعریفونه دغه شو نو بیا موږ ویلو مخرج نمبر 2 حمزه ها ادا کیږي د مرای د اخر نه مخرج نمبر 3 عین ح ادا کیږي د مرای د مینز نه مخرج نمبر 4 غین خ ادا کیږي د مرای د اول نه دیش پغو حرفونو ته حروف حلقي وای كم حشبقو حرفونو مخرج نمبر 2 همزه ها مخرج نمبر 3 عین ها ومخرج نمبر 4 غین خ صحیح شو دا 1 2 3 4 5 6 دیش پغو حرفونو حروف حلقي وي حروف حلقي وتولي وي چې د ساده کیږي د مرینا ادا کیږي صحیح ده وس مخکې ته موږ سبق وایو دا چې دی مخرج نمبر 5 او مخرج نمبر 6 صحیح ده وعلیکم سلام مخرج نمبر 5 او مخرج نمبر 6 دا مرګري به ما ټلیفون کې خپنه شي مرګري مخرج نمبر 5 او مخرج نمبر 6 چې دی نو دا قریب المخرج دی دواړه مخارج یو ځای دي صحیح شو نو یو غلط مثال یو لک د کتی نه ادا کیږي یو لک د بری نه ادا کیږي زه به تاسو په یم خو تاسو کوشش کوئ چې بخپلم بیا ادا کوئ نو بیا به د فرق کاریږي صحیح شو بسم الله الرحمن الرحیم موي مخرج نمبر 5 صحیح ده مخرج نمبر 5 صحیح مخرج نمبر 5 قاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه قاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه نو جبې ویخ او بره تالو کم ځای دی جبې ویخ او بره تالو په دې نقشه کې به تاسو وګورئ دا یو نه دا یو نقشه دا نقشه ده صحیح شو دا جبه ده صحیح شو دا د جبې سر دی او دا د جبې ویخ دی کم چې د خلک ولاو کې دا ځای ښکاري او د جبې نه پکته دا د جبې ویخ دی دا د جبې کم مری طرف ته چې کم ویخ دی دا غره صحیح ده نو موږ به قاف چې دی قاف را دې ځای نه ادا کوو دا جبه به د بره تالو سره لګو او د نه به قاف ادا کوو صحیح شو لکه مثال په تور زما دا لاس دې ته ګورئ دا دغه لري کم شي ښکاري لکه مثال دا زما دا لاس تاسو ته ښکاري کنه دا سره دا جبه ده صحیح شو دا لاس زما سره دا جبه ده نو دې ځای نه پکده دا تالو شروع کیږي د تالو جبه ده صحیح ده نو دا ځای چې دی دا د بر خولې طرف ته چې کم تالو دا ځای دې ځای نه ادا کیږي نو قاف موږ د دې ځای نه ادا کوو د کم ځای نه ادا کوو د دې ځای نه صحیح شو نو دې ځای نه به موږ قاف ادا کوو دا جبه به موږ روالو بره چې کم تالو یک مثال دا ګوته زما تالو دی نو دا به موږ داسې لکه مثال دا وینئ دا به موږ داسې دواړه لګوي دا خوله به نور زمونږ نه لګي صرف په دقه ځای کې زمونږ لګي داسې قاف 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 په آخر کې فا ده صحیح ده نو دې ځای نه څه ادا کېږي قاف د ژبې د ویخ او د بره تالونه د ژبې ویخ یو دا دی یو دا تاسو ته ما وي یو دا دی یو دا دی نو موږ به دې ځای نه ادا کوو چې کم باندې دوه ټکي د پاسه دې ته غلط ویلی شي غلط قاف صحیح ده قاف 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 مرای نه چې کم د تالو نه چې کم لاندې دا تالو دی نو دا د ژبې ویخ او بره تالو دی صحیح شوه نو د ژبې ویخ او بره تالو نه څه ادا کېږي قاف ادا کېږي غټ قاف چې کم دوو ټکو والا قاف دی موږ چې په قاعده کې کم قاف وایو یا موږ ماته څوک مثال څوک وي قاري صاحب صحیح شوه دغه قاف چې دی دا دغه ځای نه ادا کېږي لکه قارغه وایو موږ په پښتو کې وي قارغه صحیح ده نو قارغه به صحیح قارغه به موږ څه وایو کارغه به نه وایو کارغه کارغه به نه وایو څه به وایو قارغه څه به وایو قارغه قارغه صحیح ده نو قارغه به وایو نو د قارغه نه به صحیح دا قاف چې په قارغه کې کم قاف دی که نه نو هغه قاف چې دی هغه به د کم دی نه ادا کېږي د ژبې د ویخ او د بره تالو نه به ادا کېږي صحیح شوه نو مخرج نمبر څه شو مخرج نمبر 5
واحد ضروري میک بند کا. مخرج نمبر 5 قاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه. صحیح شوه؟ نو قاف ادا کیږي جبې د ویخ او د بره تالونه. تاسو ته ما وښودل چې دا مثال زما جبه شوه، نو یو ویخ دا دی او یو ویخ د لاندې دی، نو دا د لاندې طرف نه ادا کیږي دې ځای نه. صحیح شوه؟ دې ځای نه ادا کیږي قاف 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 ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه. صحیح شوه؟ مثال په تور موږ به قاعده، قاری صاحب، قارغه او داسې دا کم قاف چې به کم کې راځي هغه به موږ څه کوو، هغې دا قاف او کاف کې به موږ اوس فرق کوو چې قاف څه شی دی او کاف څه شی دی. صحیح ده؟ ها دا شو مخرج نمبر 5. صحیح ده؟ اوس شو مخرج نمبر 6 کاف. کاف کاف چې دی یو داسې لیکلی شي. صحیح ده؟ بل کاف چې دی یا خدای ګوره یو کاف داسې لیکلی شي، یو کاف داسې لیکلی شي. صحیح ده؟ او داسې تش هم کاف لیکلی شي، لکه مثال کاف میم زبر کم موږ به ورسره میم ولیکو، دا هم لیکلی شي. نو دا درې واړه کافونه چې دي څه مسله نشته دی. سبق به دلته واوره چې درځي جو اوره که نه درځي نو بیا به انشاءالله تعالی که خیر په وټساپ په ګروپ کې ورکو هلته به ټول سبق وګورئ. نو دلته چې دی دلته څه شی دا کاف هم دی، دا یو کاف هم دی، دا کاف هم دی، دا درې واړه کافونه دا یو کاف دی. صحیح شوه؟ نو دا به هسې نه چې بیا موږ د دې کاف په ځای باندې قاف وایو. صحیح ده؟ نو اوس په دا وایو مخرج نمبر چې کاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه. نو ته به وایي چې قاري صاحب دلته قاف ته هم د جبې د ویخ او د بره تالونه او کاف هم وایي چې جبې د ویخ او د بره تالونه. نو دلته مخې ته پسې هغه الفاظ لیکلي د قاف ته مخرج نه لږ خولې طرف ته، د قاف مخرج نه لږ خولې طرف ته. نو د قاف مخرج څه شی شو؟ د قاف مخرج دا شو، لکه په دې نقشه کې تاسو ګورئ دا شو د قاف مخرج. نو د قاف د مخرج نه لږ خولې طرف ته، بار طرف ته، زموږ طرف دې طرف ته، دا جبې طرف ته، دا کومه جبه چې دې طرف ته، کته طرف ته نه بارې طرف ته. نو دې نه به موږ څه ادا کوو؟ د دې ځای نه کاف، دا کاف به موږ د دې ځای نه ادا کوو. نو څه به وایو؟ کاف قاف کاف قاف. نو په دواړو کې ښه واضحه فرق دی چې موږ داسې کاف او قاف وایو، نو په دې کې فرق راځي بیا چې دا کاف یا دا قاف دی. صحیح شوه؟ نو کاف په کچ وایو د مرۍ د جبې د ویخ او د بره تالونه خولې طرف ته، او قاف چې دی د جبې د ویخ او د بره تالونه کته کوزې طرف ته. صحیح شوه؟ نو دا لږ د کتې نه ادا کېږي، دا لږ د برې نه ادا کېږي، لکه قاف قاف قاف. صحیح شوه؟ او کاف کاف. په دې کې ور دې خبرې خیال ساتئ چې مثال په طور قاف تاسو ته هلته که وړوکی حرف یادي که نه، نو هغه تاسو ته داسې لیکلی وي، په دې کې په آخر کې فا ده. صحیح شوه؟ او په کاف کې هم په آخر کې فا ده. صحیح ده؟ نو دې فا به خیال ساتئ. قاف دواړه شونډې په یو بل لږ دی، دا بره غاښونه به په دې لاندې شونډه باندې دی. قاف کاف. صحیح شوه؟ نو د دواړو مخرجونه څه شو؟ مخرج نمبر 5 قاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه. مخرج نمبر 6 کاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه، د قاف ته مخرج نه لږ خولې طرف ته. صحیح شوه؟ پوه شوئ؟ لا حاجی. اوس به وایو مخرج نمبر 7. صحیح ده؟ مخرج نمبر 7 کې موږ ته وایي جیم شین یا، جیم شین یا. صحیح شوه؟ نو دلته یې دې سره لیکلی غیر ماده. څه ورته لیکلی؟ غیر ماده. څه ورته لیکلی؟ غیر ماده. د غیر ماده باندې هم پوهیږم. صحیح شوه؟ مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر ماده ادا کېږي د جبې د منځ او د بره تالونه، د جبې د منځ او د بره تالونه. جبې چې کوم منځ دی که نه دا دی وسط زبان ورته وایي. نو دا جبې منځ به موږ راوالو او د بره تالو سره به ولګو. لکه مثال په طور دا زما چې دی دا لاس جبه ده او دا تالو دی پاسه. صحیح ده؟ نو دا لاس جبه ده او دا لاس چې دی د تالو دی، نو دا منځ چې دی کم که نه دا موږ دواړه د یو بل سره لګو. داسې جیم شین یا یا جیم
شین یا جواب موږ نه بار د غاښونو سره لګو. ګورئ دا جواب نه دلته لګي نه به دلته لګي نه به دلته لګي نه به دا سیډونه لګي نه به دا سر لګي، صرف دا منځ به موږ لګو. جیم شین یا غیر ماده ادا کیږي د ژبې د منځ او د بره تالونه. صحیح شوه؟ دا شو مخرج نمبر 7. صحیح ده؟ نو درې مخرجونه شو. یو شو مخرج نمبر 5 قاف ادا کیږي د ژبې د ویښ او د بره تالونه. بل شو مخرج نمبر 6 کاف ادا کیږي د ژبې د ویښ او د بره تالونه د قاف ته مخرج نه له خولې طرف ته. بل شو مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر ماده ادا کیږي د ژبې د منځ او د بره تالونه. وس اخیره خبره ده چې یا الته چې موږ څنګه وی الف واو یا ماده، نو موږ به درې وانو سره الف ماده واو ماده او یا ماده لګاو. صحیح ده؟ دلته به موږ صرف د یا سره چې دی غیر ماده لګو. صحیح ده؟ د یا سره به لګو غیر ماده. نو موږ به صرف دا پیژنو چې یا غیر ماده څه ته وي. الته موږ پیژندلې و چې یا ماده څه ته وي، چې یا ساکنه وي او ما قبل چې کوم حرف ته مخکې چې هم حرف ته د هغې د لاندې سوي زیر وي، نو دې ته یا ماده ویلی شي. لکه په آسان مثال به موږ والو حمزه یا زیر ای دسی د دې د لاندې څه شو یا ساکنه ده یا باندې غړوندې دی، مخې ته چې کوم حرف دی په دې د لاندې سره زیر دی، نو دې ته څه ویلی شي یا ماده. څه ورته ویلی شي یا ماده. صحیح ده؟ اوس غیر ماده څه ته ویلی شي چې یا ساکنه وي او مخې ته چې کوم حرف دی په دې باندې د پاسه څه وي زبر وي. څه وي زبر وي. نو دا به صحیح دا به یا غیر ماده. صحیح شوه؟ دا به غیر ماده شو. صحیح ده؟ نو چې یا ماده پیژندلې وه د یا غیر ماده تعریف په ورته اسانه صرف به چې زیر وګوري هغه به یا مادي او چې زبر وګوري هغه به صحیح غیر ماده وي. صحیح وي غیر ماده وي. صحیح شوه؟ نو اوس دا شو درې مخرجونه او یو سره یا غیر ماده تعریف. نو آیا دا پوره دی او که پوره نه دی؟ ملګري یا کمنټس وکړئ او یا چې دی میک کولاو کوئ. بالکل پورا دی قاری صاحب. پوره دی حاجی پوره دی وی. یو پیره به ته بیا ویم انشاءالله تعالی که خیرې صحیح شو. اوکې صحیح ده. یو پیره ته بیا ویم او نو بیا به انشاءالله ملګري کم ملګري خواشمنې او به میک کولاوي بیا به وایي. صحیح ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مخرج نمبر 5 قاف ادا کیږي د ژبې د ویښ او د بره تالونه. مخرج نمبر 6 کاف ادا کیږي د ژبې د ویښ او د بره تالونه. د قاف ته مخرج نه له خولې طرف ته. صحیح شوه؟ دا مو پیژن چې قاف د کتې نه ادا کیږي او کاف د برې نه ادا کیږي. صحیح ده؟ مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر ماده ادا کیږي د ژبې د منځ او د بره تالونه. یا غیر ماده چې یا ساکنه وي او ما قبل چې کوم حرف دی په هغې باندې زبر وي دې ته یا غیر ماده ویلی شي. بس دغه سبق دی. کم ملګری خواهشمني نو میک کولاو کوئ او سبق واوروئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مخرج نمبر 5 قاف ادا کیږي د ژبې د ویښ او د بره تالونه. مخرج نمبر 6 کاف ادا کیږي د ژبې د ویښ او د بره تالونه. د قاف د مخرج نه لږ خولې طرف ته. مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر ماده ادا کیږي د ژبې د منځ او د بره تالونه. غیر ماده هغې ته ویلی کیږي چې یا ساکن وي او د یا نه مخکې چې کوم حرف وي هغې باندې زبر راغلی وي. نو په قاف او په کاف کې فرق وکړو که ونه کړو؟ بالکل. بل ملګری څوک وایه قاف چې ادا کیږي نو هغه بالکل د ژبې د ویښ نه ادا کیږي او کاف ادا کیږي لږ خولې طرف ته. بالکل. نو تا ته پکې فرق معلوم شو که نه چې ته قاف او کاف وایي فرق پکې لګي که نه لګي؟ بالکل لګي پکې. اوس بل څوک ملګری اوري واحد اوري یا نجیب اوري یا مدینه والے بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخرج نمبر 5 قاف ادا کیږي د مرۍ د ژبې د ویښ نه
جبې د ویښ او د بره تالونه. ستا نیټ زما په خیال خراب دی واحد رورې. ها بل ملګری څوک وي نو میک کولاو کوي واوره ویله. او دا وایه 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 که نه وایه واحد رورې وایه. دا نیټ مسله ده. ها بل ملګری واوره وایه. صحیح ده واوره وجي. بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مخرج نمبر 5 قاف ادا کیږي د جبې د ویښ او د بره تالونه. مخرج نمبر 6 کاف ادا کیږي د جبې د ویښ او د بره تالونه. د قاف د مخرج نه لږ خولې طرف ته. او مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر ماده ادا کیږي د جبې د منځ او د بره تالونه. یا غیر ماده څه ته وایي؟ یا غیر ماده دې ته وایي چې یا ساکنه وي. ساکنه په مثلا په الف باندې زوري زبر چې یا ساکنه وي مخې ته حرف باندې زبر وي. صحیح ده؟ زبري صحیح. نو څه فرق دی پکې معلوم کو که نه؟